अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम दा मजमून चिनन कम स्तासु पे मख की शुरू कीगी पाक दे हगा ज़ात चिचा सैलो को बोयतलो बंदख पल लैलन दशपे मिनल मस्जिदिल हराम द मस्जिद हराम ना इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा ता चाहता च बैतुल मुक़द्दस वही अल्लाह दियू की चितासु पे पोइश दे मकाम के अल्लाह बयान कई द महराज द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा वाई छे दे मकाम के द सुबहाना जरूरत सो असहाब सियर वाई चे दे मकाम की जरूरत दाओ चुरुस्त बडेर खलक दा सिरा पीखशी चे अगबा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दग महराजी जिस्मानी ना इनकार कई अवाई बचे दा महराज जिस्मानी न शवे बल्कि दा रूहानी शवे न अल्लाह पाक दौड़ान देना सद्देबाब कई चे द अल्लाह हर सिफत चे दे आ कामिल कामिल दे द अल्लाह पर टूल सिफतुनु के सिफत नाकिसा निश्ता द अल्लाह टूल सिफतुन ची दी आ कामिल कामिल दे हर सिफत चे दे आ कामिल कामिल सुब्हानल्लज़ी पाक दे हगा ज़ात चिचा खपल बंदा पशपके द मस्जिद हराम न उचत का और बैतुल मुक़द्दस तैबूत नुदे सरद जिस्म उचतवल और बैतुल मुक़द्दस तबोतलल दा सिफत कामिला द परवरदिगार आलम सरद जिस्म और दे पखूब के अल तबोतलल या पखूब के पे महराज कवल दा सिफत नाकिसा दे न सुबहान अल्लाह ज़का हुए च द चा दा वहम रानशी च ज़ प सिफत नाकिसा मौसूफिम बल्कि ज़ खालिकिम लेकिन द कामिल सिफत मालिकिम पैगंबर में सरद बदन उजत करे बैतुल्लाह मुक़द्दस तने बोत द सुब्हानल्लज़ी दामाना उस बूतलो संगा पैदा रवानो स्वरलीवा द मुस्लिम शरीफ यो लो रिवायत थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिश्पवा
ز د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود دی چرته چې د مکې قاضي ناست دې مقام کې د هغې کور سردار کونین صلی الله علیه وسلم دلته شپه وه او جبریل راغی ورسره براق دی براق که تاسو خیال وکئ یو خو د خلقو خیالي تصویر جوړ کړی د اسپې غوندې بدن والا جوړ کړی او سر والا د ښځې جوړ کړی سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شی و چې د قچر نه لږ وړوکی او د خره نه لږ غټ داسې یو شی و چې هغه زما د سورلۍ دپاره جبریل امین راوسته داغه رفتار به داسې و چې یو قدم به داسې پرېوتو لکه دې ځای نه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاري یو قدم به داسې څه زمانه مخکې خلقو ته دا اشتباه وه چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دی که نه جی اوس که د دې خلقو دماغ دا نه مني چې د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار په 1.5 غنټه کې وایي او 100 کسه پکې سواري نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په 1 غنټه کې وایي او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑه میل د سترګو پرب کې نه وهي اوس قدام عقلی چې فرض کده چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خره تړلی لاندې تنه د بنی آدمي او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلی اوس خر سره زما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې کوم خر سره د خبرو علاجم ما ته قرآن ښودلی دی ما ته یې ښودلی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الله وی چې خره در سره په باز شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصوه نو قرآن کریم وړاندې نه سبدباب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چا چې په شپه کې خپل حبیب بیت المقدس ته بوت عزیزانو شپه ده جبریل راغی او دی راویښ که چې دی راویښ که نو بوتلو د آب زمزم کوی ته هلته یې پې اودس وکړو بیا یې وله شق صدر وکړو شق صدر شق صدر دی ته وایي چې د سینې اپریشن یې وله وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ترې وویسته بیا یې وله سینه وګنډل دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وی چې
الته اپریشن شو، الته بیا اسمان ته څنګه بوتلو؟ دا خو ګران کار دی. که خیال وکئ په فلپین کې یوه ښځه ده چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي، نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي، او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن یې په ګوته کړی. تاسو خیال راکړئ، د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی، او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته. دې ته سوچ کوئ، دې ته فکر کوئ. اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لږ غوندې هم سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي کولی. عزیزانو، سردار کونین باندې اودس وکړ او رای وستو په بورا کې سور کړ، چې سورې کو نو دا شپه ده. اسرا بعبده لیلا، علماء لیکي چې لیلا ټوله شپه روانو مزلې کولو، ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شي، نو لیل لفظ چې دی دا ټولې شپې ته شامل دی. دینه دا معلومیږي چې ټوله شپه مزل کول او روان. علماء وایي چې نه، لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی. تنوین دا د پاره د تقلیل دی. تقلیل څه معنا؟ تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوې وه دا په شپه کې وه، خو لیلن د شپې په یو پړک کې. دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زورونو یا دوه پیښونو وغیره، دا تنوین د تقلیل د د شپې د سترګو په رب کې. اوس چې بیت المقدس ته د ورسېد، دا به تاسو له د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ. ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار. په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته منځو بهر تقدیر عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي. معراج ته که تاسو خیال وکئ، معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پورته ختو ته وایي، نو معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته ختو. علماء وایي چې د سترګو د رب خبره وه، آسمان ته چې رسي عزیزانو، آسمان ته 3 کروڑ میله مزل دی. 3 کروڑ میله. دا سپوږمۍ 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده. دا سپوږمۍ، دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنادیل، لکه دا بجلی چې د چت لاندې را ځوړند دی، دغه ستوري بیا
دا اسمان لاندې دا سراج وړل فائدہ تشوا فائدہ قرآن په خپل ویلې ده ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الله وی د دنیا اسمان چې ده ما خسته کړې ده پستورو دا زینت د اسمان وجعلناها رجوما للشياطين او بیا مې دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولې دي چې اسمان ته شیطان لار شي دا ستوره ورته د اور لمبه شي او پیولي آسمان د دنیا ته چرسی او دروازه ټکي دربان د اسمان आवाज کوي چې سوچ جبريل علیہ السلام ورته وی انا جبريل ومن معك در سره سوچ دے ومعي محمد رسول الله صلی الله علیه ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمان پورې ولاړی دي استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه او دا الفاظ وایي چې مرحبا مرحبا بنبی صالح دلته یو نکته اوري نور بیان به بیا مخې جمعې ته عرض کوم علما لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېده نو دا دومره لوی سفر په کې څه ضرورت فرمایي چې دلته تکلیف غرض نو دلته راز داو چې د اسمانونو کې عربها او کربها او پدمها بلکی چې د کله نه پیدا دي ایسمه کې تنه دي راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدایا دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لږ پاس راوله چې مونږ وګورو نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکیم د په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه وو نو دا تپوس خو بچا نه کوي ایک چانه نشي کولی د څومره حسینو او د کومو کمالاتو مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوی دی او هغې ولا دا جواب ورکړی یو خدا چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچه خوبان همدارند تو تنها داری یا رسول الله د یوسف خو خالد مخستواله د موسی علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے بے منلو پرکار بے کولو آنچ خوبان همدارند تو تنها داری پټولو معشوقو کی چې څومره خاصیت ندی یا رسول الله خاصیت یا واضح پتا بل بزرگ نه د پیغمبر د حسن تپوس شو هغه دا تپوس ما نه مکوې دا تپوس جبرائیل نه وکي جبرائیل نه وی جبرائیل یو ورځ رسول الله ته کتل او ورته وی چې آفاقها گردید ام آفاقها گردید ام مہر بتان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ
د دنیا محبوبان او معشوقې مې وکتې، لیکن ته پکې لا څه بل شي. بیا دا تپوس د بیبي عائشې نه وکړئ، د 14 سپوږمۍ د سردار کونین په کټ کې پروت دی. بیبي عائشہ فرمائی والله العظیم ما بکل سپوږمۍ ته کتل، کله به مې چهره انور د جناب رسول الله ته کتل، چې د چهره ته به مې وکتل نو سپوږمۍ براته ته تښکارېدله. دا شان نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور ک او دته دعوت ورکو چې اسمانونو ته راشه. دغه ځای نه بیا پورته یو بل سورلی راغلی وه چې هغه سورلی ته زینه وایي. علماء محققین لیکي چې خدای به په دې پوی وي چې دغه زینه چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور آسمانونو ته تللی او چې دا زینت څه شی دی. بعض علماء متاخرین وایي چې زینه داسې یو سورلی وه لکه دی وخت کې تاسو په دې شل یا 10 منزلونو کې دا لفټونه وګورئ. باقی د زینې اصل حقیقت څه حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې آسمانونو ته تک چې ده آپ زینه کې شوه ده او زینت څه شی و په دې خدای پوهه دی چې دا څنګه سورلی وه. عزیزانو بیا یو شپه وه او په شپه کې بیا د سترګو د رب خبره وه. نو د سترګو په رب کې د آسمان اول دروازے تا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دا دروازہ لری شوات ملائکی ټول په استقبال کې ولاړی دي. اول اسمان پار شو، دویم اسمان سره بیا دا چلو شو. عزیزانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زینه باندې سوریدل او اسمانونو تتلل. دا غوښته چاو اسمان ته خدای زینه را لېږلې چاوه خدای. یو سړي ماته ویا کالجی الکو ماته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جاز و نو د دې جاز پایلټ څوک جاز خو به پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بوت تیرا جمعہ ما دلتا خبر پریخوا چی جہنم تے بوت او په دغه سیر کې جبريل ورسره جنت ته بوت. دا جنت ته وګوره. علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمکه هم کې دی شي نو الله اسمانونو تولې بوتله او دومره لوی تکلیف ولا ور نو دا غي جوابونه ډېر
یو جواب دام دی چې د الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي دي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړې ده بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړي دي استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغه په بدل کې می جنت ورکړي نو اے پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړي دی نو وی ګوره خوخه کچ امت له دی خوخم دی وکړي تاسو خیال نه نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستاسو د امت لپاره شوي دي چې دا د خوښم دی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چننوت فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره ده ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې نی لګي غټې نی د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غي دننه د کمره یو کمره به د یو ملغلره نه جوړي او دا هغه کمرې پلنواله بش پیته ملي د یوې ملغلري کمره ده او داغه پلنواله چې ده هغه بش پیته ملي او چتواله پرېده چا بچو دا به یو کمره بیا د دالانونو سپنی چې دي دا به د یاقوت او د زبرجدو عزیزانو داغه اغا سیمٹ چکم آگے کے لگی گری علماء لکھی چھے آغا بدا سے سیمٹ او خاوروی چھے آگے کے لگی گری چھے ستا زندگی پکی با بس ځکه چې هغه نرسته خو مرګ بیا شته نه کنه چې ته پکې نو هغه دیوال کې سیمټ او پلستری چې کومې دي هغه نه به د مشک او د عنبر او خوشبویانې راځي دا باندې چې نن خوشبوئی ولګاو سبا بوی لاړ یا سپری مره پزانو کا او سبا اوس سپری راوتی دي صاحب په 300 روپے 400 روپے یو سپری دا نو عزیزانو زما عرض داو چې جنت نبوت ورکړې شه او بیا زمانه د نبوت چې وا هغه 23 کاله علماء محققین پدې کې لګون دي اختلاف دی چې معراج چې دی دا د نبوت په سویم کال باندې شوی دی که تاسو خیال وکړئ عام طور مونږ خو دا اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی دی لیکن معراج شوی د نبوت په سویم کال باندې پدې کې مختلف قسم روایات دي د حضرات علماء کرام روایات ډېر دي محققین وایي چې معراج چې ده
دا د نبوت په 5م کال باندې شوه، یعنی په 40م کال چې نبوت ورکړې شو او 15 کال تیر شو، نو بیا معراج شو. اوس معراج طور طریقه څه وه هغه کافی حد پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی. عزیزانو که تاسو خیالو کوي نو دا دور چې ډېر سخت دور، دا د ابو جهل لویه سرداری و په مکه کې. دا لوی سردارو، دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي وو. په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړو. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږه حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه که چې یو زلمی دی، مور نشتا، پلار نشتا، رور نشتا، خور نشتا، کل هم عزیزان، تربوران، قوم، قبیله، دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی. او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغې ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدو ربکم، الله یو ګڼئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت، دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف و، چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځولو. دا دغه دور. عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج. عزیزانو خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد. نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی و تبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی
والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ور سره تللی چې پیغمبر سره زه روان وې نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علماء وایي چې سدرۃ المنتہا نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرۃ المنتہا د اووم اسمان د پاسه یو ځای دی. او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي. یو بزرگ دی هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویلې ده. هغه جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا. بیا ورته آواز کیږي عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا. دا ذلک پا غور واوری چلا مکان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی دا اللہ شان اقدر. علماء وائی چې دغه وخت کې د الله او د رسول په منځ کې یو گز فاصله و د قرب یو گز. او دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسم عنصری سره د الله په دیدار باندې مشرف شو. دیدار ورته مکمل اوش ورسره دا ویلې شو چې دا حال په دنیا کې چاته نه وي. ولی کتا سو خیالو کئی عام طور دا عشق رازونه چی دی دا پټ وی. دا عشق راز چی کم عاشق فاش کو عاشق پا سلی خیزی بیا عرض داو چی پا دیدار مشرف شو خو اجازت دا حل ویلو نشو. قرآن کریم کے راضی دنا فتدلہ علماء وائی چې د دې تراجم بعض دادی چې دغل تنا قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد دے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره.
بعض علماء وایي چې نه، قاب قوسین او ادنا چې راځي قرآن کې، نو قوسین چې ده هغه که تاسو لیدلی وي لینده داسې لرګی یو هغه لږ راکوکړی او په دې منځ کې چې کم تاري، الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي، نو هغه تار یا گز وي یا 100 گز وي. نو بعض علماء وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شوه. اوس که تاسو خیال وکئ دا الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. دا عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کم دا الله او دا هغه د محبوب په منځ کې نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نور خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده؟ اس دے مقام کے د نبوت شان گورا او د عقل انتہا گورا. تحفہ ڈالے پیش کئی ورتا او د اللہ د شان مناسب پیش کئی ورتا. دین لک سبق والی چې ار سړی سره چې خبرې کوي نو داغه د شان مناسب بکې. زما عزیزانو دلته د عقل انتہا ګوره. تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینه یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانه دی افغان. تحفه او ډالۍ وي او داغه د شان مناسب وي. یا الله ما تحفه تعالی چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د سشي الصلوات والطیبات د منځونو او ستا د پاکۍ بیانولو. خدای ما تحفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته تحفه ده. دا الله د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده. جواب شو السلام علیک ایها النبی. اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو د سلام وی خو زه یوازې نه یم، زما ډېر امت او ډېر مرګري دي
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह पर मा खुद सलाम हुई खुस्ता बंदगानों की चिकम नेकान दी पागुई दिम सलाम हुई। तासु ख्याल रहा अजीजानो, मख के नोर बात शोरोश नोर बात शोरोश मुंजू न बई 50 मुंजू न बई रोजे बई हज बई ज़कात बई दा बई कानून बयान उलमा वाई कि दा बास डेरुगत शवे हो और शपवा यवा नु पयवा शपा के आसमानों ततलल पयवा शपा के अल्लाह सरा राज नियाज कोल पयवा शपा के द बैतुल मुक़द्दस मुंजुना कोल ताखो पयवा शपा के डेर ग्रान बिया दाचे पैगंबर द कोर ओवतो कुंजी ख्वजेदा चिराग कुंजी ला वलाड़ा न वो मगज से ख्वजेदा दा इशारा दा दे खबरे तक दुमरा पतुंदा तले और आगले दे चा कुंजीम ला तरो सवलाड़ा न द बिस्तरे गरमाइशम तरो सा यक्षवे न दे नुदा इशारा दा इंतहाई सुरअत सरत लो रात लो उलमा वही चल बलो चल दाओ चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवख के राजुनिया शोरोश नो अल्लाह पाक द टोल कायनात निजाम मुअत्तल करे द कायनात निजाम मुअत्तल दा माना चे हरकत द अफलाको दाशपा और राज नवर स्पोगमय दा आसमान पर हरकत बांधे पैदा कीगी जकच कम आसमान द टोली दुनिया न मुहीत थे अग आसमान दे टोली दुनिया त दौर वर कई और टोल दुनिया गर्जई अग निजाम मुअत्तलो छदा हम एहतराम द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पदी यो खुदाए पुईगी या पे द खुदाए आगा मलैके पुई दे चे चादा मंजर लीदो चे पकम अशपा महराज के द चे पासमानों के बच्चा हालो और मलैके ब पकम ड्यूटाई हुई और द कायनात निजाम बचंग मुअत्तलो पदे या द खुदाए जात पुईगी या पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासो ख्याल रागे जी नो अर्ज दाओ चे निजाम टोल मुअत्तलो चे निजाम मुअत्तल शो कुंजी ज़िका ख्वजेदा चे कुंजी ब उदरेदे ज़िका चे वक्त पे तेर वे अलता वक्त को कायनात वलारो वक्त तेरे दना नो कुंजी ब उदरेदले संगा वे तासो ख्याल रखे कुंजी चे दा से ख्वजी नो दाखबा परोरो कीगी अला चे वक्त पे तेरी गयो चे वक्त न तेरी गयो चे पकम ज़ईदा गसी बही कर तासो ख्याल रखे बिस्तरबा यखेदना उम्मगा से गर्म हुआ वली वक्त न तेरे द यखवाले खूब तेरे दो द वक्त सरा पके राजी वक्त चे कम ज्यादा अलता वलार देनो बिस्तरा यख संगश तासो ख्याल रखे उस सुमरा हुआ न दुमरा हुआ चे तुमरा द खुदाए ख्वाखा हुआ देखो गो रही चश्पे और अजिम द खुदाई भी द कायनात निजामम दाग पलास की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह महबूब सर मुज़ाकिरातम वी
نو شپه به څومره اوږده کړي نو کدا در باندې پیښه شوه چې څومره به اوږدې ته نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړې د تر قیامت پورې اوس دا مذاکرات څومره وو په دې باغه پوي دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولاړ دی د ټول خدای نظام معطل دی جبریل امین غوندې فرشتہ هم د سدرۃ المنتہا په خوا کې د حکم په انتظار ولاړ ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ورکړو دای بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړ ختم شو باس ختم شو حضور واپس شو چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منځونه فرض شوې صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به ونه کړي شي کمې کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر دي لس کم شو بیا التجا وکړه لس نور کم بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو بیا التجا وکړه زه 15 شو په 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اوس نور مالا حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم وای کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه دې مړ نه عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي بیګا څه شوي دي او ساره ویند سره پندوکې په سر دی او داغه شپار کور ته چلاړو دروازه او ټکولا سره راووت په خیر دي صاحب په خیر جوړ تکړه مرحبا خیر شي ودا ستاوین زوال سودا پسې دلې غلي و دین وخت ډېر تیر شو سبین نیولې د بیمارم دا نو جړلې چې کول ټلاړ شم د کور مالک به مې وهي نو یو خویدا پندو کې نشو راوړې دا ور سره ما راوړو دویم کدی لدی سزا پنیت کی وی آ سزا مال را کا خوچ دی تسول وائے آ یہودی د جناب محمد رسول اللہ پخپو کی پریوت او وی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سردار کونین ورتوی د خدای بندا زه خودی لنوم راغلی چې تا مسلمان کم د دې وینځ خدمت می کول غرض و یا رسول الله د تورات یو مسله نشتیا شوا ما دا نه منله چې ته پیغمبر یې په تورات کې دا لیکلیو چې هغه پیغمبر چې کوم په مکه کې پیدا شي په کوم شپه خدای سره ملاقات وشي دا الله په دیدار باندې مشرف شي پاغه سحر بلا کور ته نیتلې او د یو کافر د وینځ شپارس بکوي دا مسله په تورات کې لیکلې و ما لیدلې و یقین میں پتا نہ رات لو اس میں یقین راغے چې ته بیگا اسمان تم تلې عزیزانو دارم بنے سحرو اغا سحر چې په کوم شپه د رب العالمین په دیدار باندې مشرف شوی
واخر دعوانا ان الحمدلله. قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ.